बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه ملګرو امید د ټول بخیر صحتیاب به انشاءالله تعالی نن په دې ویډیو کې مونږه د سافټویر انجینیرینګ لیکچر نمبر 15 نمبر لیکچر وکاو. دینه مخکې 14 لیکچر شوي دي نو راځئ چې سٹارټ واخلو 15 نمبر لیکچر نه. 15 نمبر لیکچر کې به نن ټاپک وایو فنکشنل اورینټډ ورسز آبجیکټ اورینټډ ډیزاین چې دا دوه سطح وي. دینه علاوه بیا به مونږ فنکشنل ورسز نان فنکشنل ریکوایرمنٹ د ایگزامپل سره کوو. صحیح ده. نو لیکچر نمبر 15 کې مونږ فنکشنل اورینټډ ګورو چې دا سطح وي. نو فنکشنل اورینټډ ډیزاین فوکس کوي on the dividing of the software باندې. نو فنکشنل اورینټډ د فوکس آن ډیوایډینګ د سافټویر یعنی سافټویر چې دا مونږ ډیوایډ کوو. صحیح ده. یو غټ سافټویر دی او مونږ ډیوایډ کو ساته فنکشنز یا پروسیجرز. پروسیجر او فنکشن سیم دي فرق پکې نشته. صحیح ده. دا اولډ کې یوز کېږي دا په نیو کې یوز کېږي. فنکشنز او پروسیجر سیم دي. نو دا فنکشن یا پروسیجر ته مونږ د یو سافټویر سره ډیوایډ کوو. فار ایگزامپل یو سیستم دی. صحیح ده. هغه فنکشن یوز کوي. نو کوم فنکشن یوز کوي؟ اډ کسٹمر فنکشن. نو دا فنکشن به څه کار کوي؟ کسٹمر به اډ کوي او د دې سره پیرنتسز دي. نو دا کسٹمر څه کوي؟ دا به اډ کوي دا فنکشن. یا پروسس آرډر فنکشن دی یو آرډر پروسس کول دي. صحیح شو. نو دا مونږ یو سافټویر دی. صحیح شو. هغه مونږ ډیوایډ کو فنکشنز ته. نو دی پروسیجر دی طریقې ته مونږ سوایو دی ډیزاین ته مونږ فنکشنل اورینټډ ډیزاین وایو. دویم چې کوم دی آبجیکټ اورینټډ ډیزاین دی. آبجیکټ اورینټډ ګوره یو په هغه کې چې دی سی پلس پلس دی فار ایگزامپل په هغه کې فنکشن بیا چې موږ ایډوانس سی ته لاړ شو نو په هغې کې آبجیکټ وي کلاسز آبجیکټ وي. نو کلاسز بلو پرنټ وي او آبجیکټ د هغې انسټنس وي. صحیح ده. نو دغه شان د آبجیکټ اورینټډ ډیزاین چې کوم دی دا فوکس کوي په آبجیکټس باندې. آبجیکټس څه دي؟ انټیټیز دي. صحیح شو. آبجیکټس موږ انټیټیز هم وایو چې هغه انکپسولیټ کوي ډیټا او بیهیویر دواړه. صحیح ده. اوس انکپسولیټ څه شی دی؟ انکپسولیټ چې دی یو سنګل یونټ ډیټا په راولي ملټیپل ډیټا سنګل یونټ ته راولي. لکه ګوره اوس مونږه یو دغه کوو یو آرډر کوو. صحیح ده. د راز ویب سایټ نه یا بل څه نه. نو مونږ چې کم اهم ډیټا وي که نه هغه پټه کړو د یوزر نه. صحیح ده. هغه پټه کړو او کم چې دغه ډیټا وي عارضي وي مطلب هغه مونږ پټول نه غواړو. یوزر ته خیر ده که ښکاره شي. نو دی پروسس زمونږ انکپسولیشن وایي. صحیح ده. انکپسولې که نه ګولۍ هغې کې هر قسم چیز مکس وي او وړې وړې دانې نو هغه شان انکپسولیټ کپسول نه ہوتا ہے کپسولیټ نو اینه ورسره یو ځای کړی. نو دا څه کوي کومه چې صحیح ډیټا وي که نه مونږ پټول غواړو بیک اینډ والا هغه پټه کړو د یوزر نو کم چې هغې ته ښکاره کولی لکه ویب سایټ دی ویب سایټ فرنټ اینډ مونږ ښکاره کوو د هغې بیک اینډ مونږ پټ وي ځان سره مونږ ساتو. د دې پروسس ته انکپسولیټ وایي. انکپسولیټ کوو مونږ څه بورډ ډیټا د هغې ډیټا ورسره د هغې بیهیویر به څنګه کېږي دا دواړه انکپسولیټ کوو په دې کې. نو فار ایگزامپل ا سیسټم دی where customer is a class. Customer پکې څه دی؟ یو کلاس دی with attribute admitted like place order. place order چې شو پټ دی دلته place order method شو. صحیح ده. نو سیمپل مونږ به دا یادو. صحیح ده چې دغه چې کم دی دا آبجیکټ اورینټډ سوري فنکشنل اورینټډ دا صرف په سب فنکشنز باندې کار کوي په پروسیجرز باندې کار کوي. صحیح شو. کلاس یې نه وي بس صرف یک ګاډی دی د هغې بریک اکسلیټر شو فار ایگزامپل نو دغه بریک اکسلیټر دی فنکشن چې څومره دی د هغې مطابق کار کوي او ډیټا یې ساین کېږي. صحیح شو. او آبجیکټ اورینټډ ډیزاین چې کوم دی دا فوکس کوي په دواړو باندې هم په ډیټا او هم بیهیویر. لکه ګاډی دی نو هغې په بریک هغې په اکسلیټر هغې په ماډل باندې هم فوکس کوي چې دا ګاډی کم ماډل والا دی ټویټا دی هونډا دی وغیره ایټسټرا. نو دا په صرف په فنکشنز باندې کار کوي دومره یاد کوي. آبجیکټ اورینټډ په بورډ ډیټا اینډ بیهیویر په دواړو باندې کار کوي. صحیح ده. دې کې به آبجیکټ جوړیږي آبجیکټس باندې به دا فوکس کوي. سیکنډ ټاپک ته موږ راځو فنکشنل ورسز نان فنکشنل ریکوایرمنټ. فنکشنل ریکوایرمنټ څه ته وایي او نان فنکشنل ریکوایرمنټ په سافټویر انجینیرینګ کې څه ته وایي؟ نو فنکشنل ریکوایرمنټ چې کوم دی ډیپاین سپیسیفیک بیهیویر اف ا فنکشن اف د سیسټم. یو سیسټم دی. صحیح دی. یو سافټویر موږ جوړ کړی دی نو د هغې په فنکشنز او په بیهیویرز باندې به کار کوي. صحیح ده. فار ایگزامپل ګورئ ا سیسټم must allow the user to search for product
همدغه پراډکټ به سرچ کوي یوزر که نه که یو ویب سایټ ته ورشي په هغې کې ته سرچینګ کوي صحیح شو یوټیوب د ویډیو سر کې یا پراډکټ سرچ کوي په دراز کې نو هم هغه پراډکټ په باره کې به یوزر څه کوي هغه به سرچ کوي نو دا فنکشن شو فنکشنل ریکوایرمنټ شو فنکشنل ریکوایرمنټ څه دي فزیکل ریکوایرمنټ شو موبایل دی فزیکل ته ټچ کوي بټن به کې کلیک کوي سکرین ټچ شو ګیلري ته ورشي هر څه نو دا فنکشنل ریکوایرمنټ دي اوس دا موبایل چې کم دی د دې فنکشنل ریکوایرمنټ خو ته معلوم شو صحیح ده کیمره کلیک کړله کیمره ولګېده په موبایل کې دا فنکشنل ریکوایرمنټ شو اوس د دې کیمرې په دې بیک اینډ باندې یا دا یوزر چې سرچینګ کوي نو دا په څومره ټایم کې دا کیمره ولګېده د دې کوالټي څومره وره دې کیمرې او ریسپانډ یې څنګه یوزر ته ورکړو نو دې ټولې ته بیا مونږ نان فنکشنل ریکوایرمنټ وایو صحیح ده چې دا فزیکل نه وي سپیسیفای د کوالټي اټریبیوټ اف د سیسټم د سیسټم یا د سافټویر چې کوم دی د دې کوالټي دا سپیسیفای کوي For example, the system must respond to a user. The system respond کوي user ته یو صحیح شو within 2 سیکنډ په 2 سیکنډ کې نو په دې کې خو صرف کوالټي راغله سپیډ راغی که نه نو کم سافټویر مونږ جوړ کو او د هغې فزیکل بیهیویر ته مونږ فنکشنل ریکوایرمنټ وایو یعنې مونږ ټچینګ په هغې کې کوو د هغې سافټویر استعمال او وغیره وغیره اوس دغه سافټویر سپیډ څومره دی په څومره سیکنډو کې لګي نو دې ته مونږ نان فنکشنل ریکوایرمنټ وایو صحیح ده آئی ہوپ چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ انشاءالله تعالی نیکسټ لیکچر کې به ملاویږو خپل خیال ساتئ موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان